د ټیسټ کړو نو 24% او بیا دلته دیول رالو نو دیو چې ادم خو دغه نه بعد بیا اوس 3% دی. तकरीबन 7-8 साल से मेरे मोरों का मसला था L5 और S1 का कंप्रेशन था। इसके लिए हर जगह पे मैं गया हूँ, जितने अस्पताल है, शिफा हो गया, कुलसूम हो गया, पेशावर में, तो सब ने डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला मौलाना साहब के दम का, तो इधर आया हूँ। ये चौथी दफ़ा है आज मेरी, और 70-80% जो है ना मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और बेहतर फील कर रहा हूँ। دا اوس دا یو ځل موږ دم لا راوستې تېره جمعه او الحمدلله هغې سره اوس دا کیلومیټر 2 کیلومیټره میدل پیدا مزل بیا دوباره سٹارټ کړی دی، نو ډېره ګزارې ورسره شوې، موږ مطمئن یو الحمدلله د دې دم. زه الحمدلله اریپور 15 کې هم نه راغلی یم او ما په سترګو باندې پردې وې، لکه ډاکټر راته د اپریشن ویلي وو. ما بیا یوه ویډیو کتله نو یو سړي ویلي چې زما تللی نظر بېرته راواپس، نو زه راغلم یوه شپه مې وکړه او 2 ورځې مې دم وکړه. الحمدلله هغه 20 کاله ما یو ملهم استعمالوه، هغه اوس زما په یاد کې هم نه راځي زه چېرته استعمالوم که نه استعمالوم. الحمدلله سترګې مې بیخي ښه دي، شکر الحمدلله ډېر مطمئن یم. او بس چې هر څوک مریضان وي او مولانا صاحب ته دې ځان رارسوي، که د شوګر وي که د کینسر وي، او ډېر مریضان الله ورسره ښه کړي، زه خپله الله پاک ورسره ښه کړی یم. मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और एबटाबाद से मैं यहाँ पे आता हूँ। तकरीबन 7-8 साल से मेरे मोरों का मसला था L5 और S1 का कंप्रेशन था। इसके लिए हर जगह पे मैं गया हूँ, जितने अस्पताल है, शिफा हो गया, कुलसूम हो गया, पेशावर में, तो सब ने डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला मौलाना साहब के दम का, तो इधर आया हूँ। ये चौथी दफ़ा है आज मेरी, और 70-80% जो है ना मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और बेहतर फील कर रहा हूँ। और मौलाना साहब ने कहा था कि 7 दफ़ा आना होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे मुझे मोरों का कोई मसला ही पहले नहीं था। तो इंशाअल्लाह जब 7वीं दफ़ा तक होगा तो अल्लाह के करम से मुझे कन्फर्म पता है कि अल्लाह मुझे बिल्कुल ठीक कर देगा. همګونه راغلم عابد رحمان نوم دی او د ادم بچی دی، تقریبا پیدایشي دی په سر کې اوبه وې په د ښي سایډ کې او د ښی او لاس او خوا دی کار نه کول که نه، او اوس الحمدلله دا وام دم دی چې لاس یې ښه شوی دی، ورسره لږ پوره کم کوي او ماشاءالله ډېر فرق ورکې راغلی دی. څه مسله یې وه؟ مسله یې دا وه چې سر کې اوبه وې پیدایشي او د لاس او د خپې کار نه کول. علاجونه پېښور کې تقریبا 1.5 کال ما یعنې ډاکټري علاج ورته وکړ، هغه سره ټیک نشه که نه. هغه نه پس دې کې اووم ځل دم دی چې پیله دویم ځل دم وکړ نو دې لاس سره خوراک شروع کړ او پاپس ماپس یې ورسره وخوړو که نه، نو اوس ماشاءالله لاس اوچت کړه، بېده لاس اوچت کړه، اوچت کړه داسې ماما ته اوچت داسې لاس یې بس داسې نشي کولی، لاس یې به داسې موټی و که نه. اوس الحمدلله ډېر فرق راغلی دی. خلکو ته دا ویل غواړو چې یقین سره راتلو، الله باندې یقین ساتو، او دې پیر صاحب چې کوم دی دې سره دنیا خلک ښه شو. ما ابراهیم نوم دی او د ارچن نه راغلی یم. موږ د والد صاحب د ونې نه راپرېوتې یم او د هغوی د املا تکلیف د املا یې ماته شوې وه، نو ډېر زیات موږ په ډاکټرانو باندې وګرځو، خو د هغې سره هېڅ شفا نه وه شوې، نو په ډانګورو باندې ګرځي او ابتدا ورځو کې بیا دغه کیلومیټر وغیره مزل په ډانګورو باندې کولی شو، بیا د هغې نه نور هم پرېوتو حتی چې بس لکه 1.5 کیلومیټر مزل هم نشو کولی پیدا. اوس دا یو ځل موږ دم لا راوستې تېره جمعه او الحمدلله هغې سره اوس دا کیلومیټر 2 کیلومیټره میدل پیدا مزل بیا دوباره سٹارټ کړی دی، نو ډېره ګزارې ورسره شوې، موږ مطمئن یو الحمدلله د دې دم. خلکو له دا پیغام ورکوو چې څوک چاته څه قسمه تکلیف هم وي، الحمدلله دا مولانا صاحب دی زموږ خو په کامل اعتماد دی او هغوی ته مو چې تاسو په اعتماد وکړئ، یو ځل یې راشئ خیر دی او وګورئ، نو ټیسټ کوئ، په خپله به درته پته ولګي چې انشاءالله تعالی شفا د الله تعالی په لاس کې ده، الله تعالی ورته. زما عبدالرحیم نوم دی او دا زما ورېره ده او دا مخکې موږ د ټیسټ کړو نو 24% او بیا دلته دیول رالو نو دیو چې ادم خو د هغې نه بعد بیا اوس 3% دی ختم، لکه د اینې کینسر و
بلډ کینسر او بلډ کینسر دغه نه مخکې موږ نه خېجلو خو بیا موږ دم کړ بیا موږ نه خېجولې هغه ته به هم ختمه شوې ده اوس هم بیا ټیسټ نه کړی نور کار بیا ټیسټ وکړو خدای چې موږ ته ان شاء الله څو دمه شوي لکه اوس 3 راغلی مخکې بیا دوباره خو 3 راغلی و څو دمونه شوي دونه یو شوی یو دم سره د 24 نه 3 ته راغورځېدلی 24 نه 3 ته راغلی خوشحاله یې بالکل خوشحاله خلکو ته څه ویل غواړې بدل چې علاج کیږي او دا د علاج نه دم نه دا ډیره بهتره ده او دا دوی چې کومه درکړې هغه مفت وه هغه مفت ده هغه پیسې نه دي